رمزي صاحب ستا خواته راځم د اولې برخې اخري پوښتنه یو ډېر مهمه پوښتنه چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه نن سبا بیخي ډېره زیاته ده. یو خو موږ د حیوانان چې کوم موږ ساتو دغه حیوانان د بده مرغه چې بیا موږ راولاړېږو پر دې باندې دا موږ سره جنګ وو. کله موږ دوی په د خپلو علاقو کې لیدلی دي د سپیو جنګ هم موږ لیدلی دي، موږ د زرکانو جنګ هم لیدلی دي، موږ د سپیانو جنګ هم لیدلی دي، موږ د کرکان سره د دې جنګونه هم موږ لیدلی دي. او بل له بده مرغه یو خو دا جنګ تاوان دی، دویم بدمرغي غټه دا ده چې موږ پر دا باندې بیا شرطونه هم لګو، ډاکټر صاحب موږ پر دا باندې بیا پیسې هم لګو، ډېر غټ غټ رقمونه په لګېږي چې زه اوس یاد کړم دا خلکو زړو ته کسه نه لوېږي چا چې دا قسم نه یې کړی. نو موږ دا خواهش لرو چې دا خلک دا ستا خبرو ته ډېر زیات غوږ نیسي. علماء کرام چې دي هغه ډېر قابل احترام دي. نو ستا په وینا باندې په اسلامي تعلیمات په رڼا کې ته موږ دا راوښیې چې یار جنګول کم عذابونه کمې ګناوې دي او په دې باندې جوه کول یا خماربازي کول د دې کم تاوانونه کور ودان ضیا صاحب چې حیوانان سره جنګ د دې وعید او د دې منع چې زه بیانوم تر هغه د مخه زه به د لږ کښته د لږ نرم سټپ بیان کړم. صحیح. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دخلت النار امرأة في هرة، مسلم کې روایت دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و یوه ښځه د یوې پښې د وجې جهنم ته ولاړه. هغه چې شو دی نه چې دا زنانې دا پښې په یو شي ووهله یا یې جنګوله، صرف یې تړلې وله، خوراک یې نه ورکوه. نبی علیه السلام دا هم فرمایي وایي نه یې خپله خوراک ورکوي نه یې دې ته پرېښوي چې هغه ته الله رزق کړی، خالي په دې وجه چې خوراک یې نه ورکوي هغه زنانه ولاړه جهنم ته. او دا خبره خو نبی علیه السلام باقاعده په صریح حدیث کې ویلي دي. نبی علیه السلام د حیوانانو جنګېدو سره انسانان منع کړي دي. ماشاءالله. بیا خصوصا د دې سره مخ ته ولاړ شو که چیرې تا داسې حیوانان په پنجره کې ساتلي وي چې هغو په آپس کې د جنګ امکان ولو هم دا حرام دي چې ته دوی یو ځای وتړي. جزاک الله. ولې ته به نه یا به بیده یا به بل ځای لیکن د دې په میان کې د جنګ خطرې لہذا دوی به هم سره جلا کوي. که چیرې ته نه جلا کوي بیا تا ته د دې په پنجره کې ساتل چې کوم جایزه دي هغه حیوانان بیا ته نسي ساتي. ماشاءالله. ولې په دې باندې هغه حیوان خو په شي نه پوهېږي چې یاله دا زه چې د چا سره جنګ کوم دا زما لپاره جایز دی نه دی، زه حکم څه زما لار چې شته. نو شریعت په دې باندې ډېر زیات سخت پابندي لګولې او چې کوم کسان دا کوي نو الله دې مو ساتي په دنیا کې الله پاک هغه عذاب تر ده باسي. ماشاءالله. جزاک الله.